نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وی چې مال د جهاد د پاره چنده هغه در کوم خپل نشم تلی الله رب کائنات دغه جواب کې دا فرمایل زما محبوب پیغمبر دوی ته وایي چې که تاسو په خپل خوخه باندې مال خرج کوئ او په ناخوخه مجبورې نه کوئ تاسو نه دا مال نشي قبلې دي ځکه چې تاسو فاسقان او تاسو دا مال چې د الله دین د لپاره نه قبلېږي د دې وجه دا ده چې تاسو د الله او د الله د رسول انکار کړی دی عملا قولا خو اقرار کوي په جب باندې خو وایي چې مونږ منو آمنا بالله وبالیوم الاخر مونږ ایمان وروړو په الله باندې په ورځ د آخرت باندې خو تاسو کې چې منافقت دی نفاق دی کفر دی پټ کفر دی چې هغه ته منافقت وایي او هغه د منافقت او د کفر علاماتو کې یو دا دی چې کله تاسو منزل راځئ نو ډېر په نظر باندې او په ناخوخه باندې او په سستی او په غفلت سره راځي او دغه شان چې مال خرج کوئ نو ډېر په ناخوخه او په نظر باندې مال خرج کوئ دا دوه علامات لوی علامات ستاسو دا د منافقینو دا د کافرانو دی قلت ورته ووایه انفقوا خرج کړئ مال طوعا په خوښې او کرهن یا په ناخوښۍ لن يتقبل منکم هیڅ کله به قبول نه کړي شي تاسو نه انکم کنتم بشک تاسو قوما فاسقین نافرمان خلق وما منعهم او نه منع کړي دي ان تقبل منهم د دینه چې قبول کړي شي د دوی نه صدقې نفقاتهم صدقې د دوی الا انهم مگر دا چې دوی منکفروا منکر شول بالله او برسوله دا الله او د رسول ولا یاتون الصلاه او دوی ناراضي مانځتا الا وهم کسالا مگر سستی کوونکی ولا ينفقون او نه خرج کوي دوی الا وهم کارهون مگر دوی ناخوښه ګڼونکي وي نو دا فرمایل چې محبوب پیغمبر دوی ته ووایه چې تاسو که په خوښه وي که په ناخوښه مال خرج کوئ تاسو نه نشي قبلې دي ځکه دوی منافقینو او بل طرف ته مقدس او مبارک جماعت د صحابه کرامو الله رب کائنات خپل محبوب پیغمبر ته وایي خذ من اموالهم صدقه تطهرهم بها وتزكيهم زما محبوب پیغمبر خذ من اموالهم صدقه د دوی د مالونو صدقې واخله تتی واخله تطهرهم بها دی اغشتو سره به دوی پاکیږي وتزكيهم او دوی ته به تزکیه حاصل شي د دې زړونو په دې سره پاک شي وصلی علیهم او دوی لپاره دعاګانې کوه دوی نه مال واخله او چې کله مال تی واخلي نو دوی لپاره دعاګانې کوه ان الصلاة کسکن لهم بشک ستا دعا د دوی لپاره د سکون ذریعہ به وي ان الصلاة کسکن لهم ستا دعا د دوی لپاره د اطمینان ذریعہ به جوړیږي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله رب کائنات فرمایي چې د مخلصین او صحابه کرامو نه خپل شاګردانو نه د خپل وفادارانو نه خپل یارانو نه مال واخله او دی باره کې وایي لن يتقبل منکم تاسو نه نشي قبلې دي که خرچم کوئ نو تاسو مال به نه قبلېږي او هغه اگر چې نور ورسره څه نشته دی یو ستن راوړي او د جهاد دپاره پیش کوي او بل سره نشته دی په غېږ کې پې خوړونکي ماشوم دی یو زنانه په کپړه کې راغشتې دی و یا رسول الله دا د جهاد دپاره قبول کړه دا څه شی دی و یا رسول الله زما نور زامن نشته او دقه ماشوم دی یو مجاهد سینې سره وتړه او چې کله په غشو باندې په تیر باندې ولګي او دی شهید شي اول دی شهید شي قیامت پر ورځ ویل شم چې زه د شهید مور یم دا جذبه دوی نه دغه واخله او مال ورسره نه سحر لاړ شي مزدوري وکړي والذین لا یجدون الا جهدهم ډېر زیات محنت او مشقت مزدوري کې سحر لاړ شي مازدیګر مزدوري هغه چې کم دیاړي ورته ملو شي هغه راوړي یا رسول الله دا موږ نه قبول کا پیغمبر علیه السلام الله رب کائنات فرمایي خذ من اموالهم د دوی نه دغه واخله دغه د دیاړي چې کم محنت مزدوري چې کم تاته د جهاد لپاره پیش کوي په اخلاص سره دا ته قبول کا او بل طرف ته دغه لوی لوی سرداران دي د منافقینو خو مال او دولت ورسره دي ورته وایه قل انفقوا طوعا او کرها لن يتقبل منکم تاسو نه نشي قبلې دي ځکه د مال د خرج کولو خپل یو وخت وي څرنګه چې
اوس د مال خرج کولو داسې وخت دی چې د فلسطین هغه لکونه مسلمانان چې 25 نه 30 لاک د هغه علاقې آبادي ده او د هغې محاصره ده او دا یو ورځ نه 4 میاشتو نه د هغې محاصره کړې شوې ده او هلته کې تقریبا 900 کسان د لوږې نه هغه شهیدان شو او په هغې کې اویا ماشومان دي چې د لوږې نه هغه شهیدان شو او د مصر چې کوم عام مسلمانان دي د مسلمانانو حکمرانان خو هغه خرڅ دي هغه خو خپل ایمان خرڅ کړی دی هغه عوام راوچت شو هغوی ته د موسی علیه السلام واقعه را یاده شوه چې کله د فرعون ظلم خپل عروج ته ورسېدو او زرګونو تعداد کې ماشومانو قتل عام شروع کړو موسی علیه السلام پیدا شو او الله رب کائنات ورته وفرمایل چې کله بې بسه شي نو دا سمندر ته حواله کړه نور زما کار دی نو د مصر خلکو کې هغه غیرت ایمانی راوچت شو هغوی رالل او یو بلا شی بوتلې راواغېستې هغه د خوراک نه د اجناس نه د دالونو نه د پیو نه د شیزونو نه یې ډک کو او د الله رب العالمین په حضور ودرېدل د سمندر په خوا کې ودرېدل چې ای رب کائنات زمونږ نور څه وس نشته مونږ وینو په میډیا باندې چې هغه زمونږ هغه رونه خویاندې زمونږ هغه ایمانی رونه خویاندې اسلامي رونه خویاندې چې دی هغه د لوږې نه هغه بچي شهیدان کېږي لګیا دی د تندې نه د لوږې نه مړه کېږي لګیا دی مونږ خپل دا وس چې څه مونږ نه کېږي دا د سمندر ته حواله کوو ای رب کائنات د دې رسولو والا ذات تی اسمان طرف ته وکتل او دعاګانې وکړې الله رب العالمین ګواه جوړ کو هغه سمندر ته حواله کو یقینا په ورځ د قیامت به دغه غیرت ایمانی د دوی د نجات ذریعه جوړېږي او بل طرف ته هغه مسلمان دی چې کم د دغه کفر او دغه اسرائیلو سره د نفرت د وجه نه کوکو پیپسي او میکډونل او KFC دا برګري دغه خنزیر غوښه خوړل دا نه پرېږدي دکان ته چې ځي نو مخې ته 2 شیزونه راځي یو هغه شی دی چې د هغې سره اسرائیل ته قوت او طاقت میلاوي یو هغه شی دی چې هغه د یو مسلمان ملک او د اسلامي د مسلمانانو د کپنې مصنوعات دي نو لږ شانتي هغه ایمانی غیرت مظاهره کول غواړي چې هغه مسلمانانو سره د یکجهتۍ مظاهره وکړي د دغه خنزیرانو هغه غوښې د دغه خنزیرانو هغه مصنوعات هغې نه یو مسلمان کم از کم د هغې نه خو بایکاټ وکړي مونږ چې وګورو دغه KFC کې مسلمانان ناست دي مونځ به هم کړي اودس به هم کړي او ځان ته به ښه مسلمان هم وي او دغه د خنزیر غوښه خوري او د دوی هغه په پیسو باندې هغوی لګیا دغه مسلمانانو قتل عام کوي او یو طرف ته بیا دنیا ته دوکه ورکوي په میډیا باندې دا ښکاري چې یاره دا کنټینر ور روانې شوي او بل طرف ته د دغه 25 نه 30 لاک آبادي چې کوم محصور دی د هغې خپل مشر هغه دا ټویټ کوي چې یاره دا دوکه ده دا دروغ دی په یو طرف دا کنټینر را دننه کړي او په بل طرف باندې وباسي او دنیا ته ښیي چې دا امداد ورسېدو او بره نه چې کوم سامان را غورځولی شي هغې د وجه نه خلک چې دی شهیدان شوي دي خو داسې نه چې د جهاز نه راوغورځولی شي او یو علاقه کې 25-30 لاک خلک 4 میاشتو نه اوږي تندې د لوږې تندې نه لږ تصور کې موږ تاسو سوچ وکړو د چا بچي هغه د لوږې تندې نه لوغړېږي لګیا وي او هغه ته چې دی یو بوتل د پیو یا چې د خوراک میلاویږي نو هغه څه کیفیت ډېر خلک د دغه امدادي دغه شیزونو د وجه نه هم چې دی شهیدان شوي دي نو په داسې حالاتو کې چې د خپل مال خرج کول د هغوی دپاره خپل زړه دردول هغوی دپاره دعاګانې کول او د هغوی په عقیدت کې د هغوی په محبت کې هغوی سره د اظهار یکجهتۍ دپاره د یهودي مصنوعاتو بایکاټ کول کم از کم زموږ او ستاسو د غیرت ایمانی تقاضا ده موږ او تاسو وینو چې د غزوه تبوک په موقع باندې یو طرف ته هغه صحابه دی چا یو ستن پیش کړه او چا چې دی د یو ورځې یو دیاړي پیش کړه او چا چې دی نو خپل د کور چې کوم سامان هغه نیم کو هغه پیش کړو چا صدیق اکبر رضی الله عنه په شان دي د ټول کور سامان پیش کو او چا چې د حضرت ابوبکر صدیق په شان دي د خپل د تن لباس هغه د مدینه منورې بازار کې خرڅ کو هغه چې د ټاټ لباس واچو هغه چې هغه د الله جل شانه د پیغمبر په حضور کې پیش کو نو الله رب العالمین د هغه خرڅ قدردانی فرمایل او دغه تعریف فرمایل بل طرف ته دا منافقین دي و چې موږ خپل مال خرج کوو الله رب کائنات فرمایي چې لن يتقبل منکم تاسو نه نشي قبلې دي ځکه دی وخت دی چې کله وخت تیر شي نو بیا هغه قبلېږي نه او دوی نه نشي ولې نشي قبلې دي وجه څه ده وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم او نه د منې کړی دوی د دینه چې قبول کړی شي د دوی مالونه الا انهم كفروا بالله وبرسوله مگر دا چې دوی منکر شول د الله او د رسولنا ولا د الله او د رسولنا انکار علامات څه شي د منافقینو ولا يأتون الصلاة الا وهم كسالى او نه راځي دوی مانځه ته مگر په سستۍ سره نو معلومه شوه په مانځه کې سستی کول غفلت کول دا د نفاق علامت دی دا د منافقینو علامت دی او حدیث پاک کې راځي صحابه کرام فرمایي چې زمونږ په زمانه کې د نبی صلی الله علیه وسلم په مبارک زمانه کې
یو مؤمن په باره کې دا توقع ساتل چې دی به مؤمن مسلمان وي او جماعت ته رانه شي او مانځه جمع ته حاضر نشي. فرمایي چې هغه زمانه کې به داسې حالت و د نبی علیه السلام د مانځه د پابندۍ، یو منافق چې و هغه به هم د 3 کسانو د 2 کسانو په سهاره باندې به راوستلی شو او دی به مسجد ته به ځان له راسو. داسې نه چې زه جمع کې حاضر نشم نو ما باندې به د منافقت یقین به د خلکو پاخه شي چې دا یقینا منافق دی. یو هغه کس به چې 100% ښکاره منافق نو خو به نه حاضرېدو یا به غفلت کو، سستی به یې کو او آخره کې به راغی وبدرېدو او ډېر کم به یې ذکر فکر به یې کو. او چې کم هغه منافقت پټو نو هغوی به هم چې دی په 2 کسانو سهاره باندې به رال او به ودرېدو. د نبي علیه الصلاة والسلام مبارک زمانه کې به دا تصور چا نشو کولی چې یو مؤمن مسلمانی او د جماعت ته جمع ته حاضر نشي، دا کیدی نشي. لہذا د جمع مانځه پابندي دا د کامل ایمان نښه ده او د جمع مانځه په باره کې غفلت کول، د مسجد نه ځان لرې ساتل، د مسجد د ماحول نه ځان لرې ساتل او وروسته راشي او غفلت سره د مانځه ادا کول ځان ته، نو دا د منافقت علاماتو یو علامت دی. پکار ده چې یو مؤمن د دې نه ځان ساتي. نو لہذا الله تبارک وتعالی فرمایل چې د منافقت یو علامت دا دی ولا یأتون الصلاة الا وهم کسالى، مانځه نه راځي مګر چې رام شي نو ډېر په غفلت سره ډېر په سستۍ سره راځي. ولا ينفقون الا وهم كارهون، مال نه خرج کوي مګر په ناخوښه باندې. مؤمن بنده لره پکار ده چې کله د الله په لاره کې د مال خرج کولو موقع راشي نو پکار ده چې خو په خوشحالۍ او خو په کلو تندي باندې په کلو زړه باندې هغه مال خرج کړي چې زړه کې هیڅ خبره رانشي او په دې باندې د الله شکر ادا کړي چې الحمدلله زه دې قابل شوم چې زه زکات ورکوم، زه دې قابل شوم چې زه د الله په لاره کې خپل مال خرج کوم، زه دې قابل شوم چې الله رب العالمین زما مال د خپل دین د پاره قبلې، د خپل د دین نشر او اشاعت د پاره قبلې. دا نه چې د الله دین د پاره د مال ورکولو زړه نه، کله په مدرسو باندې تهمتونه لګي، کله په جماعتونو باندې تهمتونه لګي، کله په علماء کرام باندې تهمتونه لګي او کله تنقیدونه مختلف بهانې لټي دي د پاره چې څوک ماته دا ونه وي چې مال خرج کا، څوک مانه چنده ونه غواړي، څوک ماته د مال خرج کولو د پاره ونه وي. نو مختلف بهانې لټول دا ټیک نه دی، بلکې چې کله د مال خرج کولو موقع راشي نو پکار دی چې سړی د الله رب العالمین شکر ادا کړي چې الله رب کائنات ماته د ورکړې توفیق راکړی دی، ورکولو والا جوړ کړی، اغشتلو والا نیم جوړ کړی، زکات ورکولو والا جوړ کړی چې اغشتلو والا نیم جوړ کړی. د الله رب العالمین شکر ادا کړي په دې نعمت باندې. مال د الله دی او د الله تبارک وتعالى ورکړه دا چاته ورکی او بیا دغه امتحان واخلي چې ادي خرج کوي او کنه. نو په فراخ دلی سره او په کلو تندي او په کلو زړه باندې مال خرج کول دا د مؤمن نښه ده. او د مال خرج کولو په وخت کې زړه تنګول او په نزړه باندې مال خرج کول او بیا زړه کې چې د پاغي باندې خفګان کول او په تنګ دلی سره مال خرج کول دا د نفاق علامت دی. الله تبارک وتعالى دغه علامتونه د منافقینو موږ ته بیانوي. مانځه کې سستی کول، مال خرج کول چې د غفلت کول او په نزړه باندې مال خرج کول دا د نفاق علامت دی. مؤمن شان دا ده چې د مانځه په حواله سره تر او تازه وي، حشاش او بشاش وي، اهتمام سره ذوق او شوق سره مونږ ادا کوي، اهتمام سره ذوق او شوق سره د الله شکر ادا کول سره خپل مال خرج کوي. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.